أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. سورة الأنعام 111 نمبر آیت. په دې آیات کې د مشرکانو د هغه فرمایشي معجزو د نه نازلېدلو دپاره دویم جواب ذکر کیږي. مشرکانو چې کومې معجزې مطالبه کړې وه ضد د وجې نه، اگر چې ډېرې معجزې دوی لیدلې وي، پیش شوې وي، خو په هغې باندې دوی اعتراض نه کوه چې دا غلطي دي، خو نور یې غوښتلې. نو اول له دوی دا کار بیخي ناجایز په دې طریقه باندې دی. معرف القرآن ذکر کړی دی چې دوی له پکار دا و چې پر معجزاتو اعتراض کړی وي او د هغې جواب ورته حل شوی وي. دوی له دا نه پکار چې بشته معجزو باندې ځان غره کړي چې دا نه دي نور پکار دي. نو وایي د دې مثال داسې دی لکه په عدالت کې سړی پیشي وشي او ستا مخالف چې کوم دي نو هغه ګواهان پیش کړي، جایز ګواهان پیش کړي، ته دا له پکار ده چې ته مزید که ته دعوی لرې نو په ګواهانو باندې جرح وکړي، هغه خپله صفایي بیان کړي. خو ته دا داسې نه وایې چې دا ګواهان غلط دي، خو ته داسې وایې چې دا ګواهان په ځای پرېږدئ دا نو او دې په ځای باندې خپلې مرضۍ او ګواهیات کړي چې دا راولئ. نو دا مسله عدالت چېرته نه قبلوي. نو دغه طریقه باندې د دوی دا غلطي په دې طریقه باندې بیانېږي چې دوی بلا معجزې ولیدلې، داسې نه ویل چې دا معجزې نه دي، او داسې نه ویل چې د دې نه د نبي علیه السلام پیغمبري نه ثابتېږي، دا خبره یې نه کوله، خو له دې نه قلار چې دا پرېږدئ، په دې کې بحث مه کوئ، نورې معجزې دې هغه غواړو، دا هم خوښې نه شوې. نو دا مطالبه انتهایي د بېوقوفۍ نه ډکه وه. الله تعالی د دوی احوال ذکر کوي، ولو اننا نزلنا الیهم الملائکته، چېرته کې موږ نازل کړي وی دوی ته فرشتې، لکه څنګه چې د دوی مطالبه وه چې موږ ته فرشتې راشي، مخکې دا مضمون تېر شوی. وکلمهم الموت، او خبرې ورسره کړي وې مړو. دا موږ ویلي د دوی مطالبه دا وه چې زموږ پلاران نیکونه کورونو ته راوله ژوندي که چې موږ سره خبرې اترې وکړي، معجزې به تا ورباندې. وحشرنا علیهم کل شیء قبلا، او موږ راجمع کړو دوی د هر یو شی مخامخ، دوی چې کوم څه غواړي هر څه ته مخې ته حاضر کړو چې په هغې کې جنت پکې دی، جهنم دی، پورې صراط دی، عملنامه ده، د هر څه راوړو مخې ته ورکېږدو چې دا څیزونه دي. الله تعالی وایي ما کانوا لیؤمنو، نه دي دوی چې ایمان راوړي، بیا هم ایمان نه راوړي، ځکه دوی دا ایمان چې نه دی راوړی اوسه پورې او دومره معجزو باندې ځان غری کړی د ضد د وجې نه، او دغه ضد پکې بیا هم پروت دی، دغه ضد لرې کېږي نه، ضد د انسان عقل او حواس خرابوي، حق او باطل منځ کې تمیز ختموي. کله چې سړی په ضد کې راشي، په تعصب کې راشي، بیا د الله تعالی یره دې ختمه شي، بیا حق پرستي د ذهن نه مکمله وځي، په ناجایزو پسې سر شي. نو دوی ضد لیونې کړي دي، نو دومره معجزات، دومره دلایلو باوجود نورو معجزو مطالبې کوي. الله تعالی وایي د هر څه ته مخامخ پیش کړمه، هم دوی دومره ضدي خلک دی چې ایمان نه راوړي، چې ایمان نه راوړي نو د معجزو د نازلېدلو څه پیدا نشته. ابن جریر رحمه الله یو قول نقل کړی د دې باره کې چې مشرکان راغلل او نبي علیه السلام ته یې قسمونه وخوړل چې زموږ د مرضۍ مطابق معجزه نازله کړه، موږ ایمان راوړو. او فرمایشي او د مرضۍ معجزه یې دا وه چې د صفا کومه ډیرۍ د رتې نه له سره زر جوړ کړه. نبي علیه السلام لاسونه پورته کړه، دعا یې شروع کړه. چې کله یې دعا شروع کړه نو جبرائیل علیه السلام راورسېدو. نبي علیه السلام ته یې وویل چې ته چې کومه دعا کې الله به دله قبوله کړي او د دې ډیرۍ نه به سر جوړ شي، د قوم باندې به تقسیم کړي. خدا خبره یاد لره چې الله تعالی زه راولېږلم چې ما ته زما په علم کې دا خبره شته چې د خلک ایمان نه راوړي، او دا ورسره هم دا خبره موجوده ده چې د الله نظام داسې دی چې کله خلک فرمایشي معجزه وغواړي بیا یې نه مني، الله تعالی په یو ځل باندې غر کوي، پرېږدي نه. اوس دا خوښه ده چې غر د سرو زرو شي که نه شي، دا ستا مرضي شو. نبي علیه السلام سوچ وکړ چې دا خو ټیک خبره ده چې الله ته علم شته چې که دا ډیرۍ د سرو زرو شي بیا هم ایمان نه راوړي، نو د سرو زرو د دې نه سره جوړول څه فایده شوله، زما د دعاګانو څه فایده شوله، بیا یوه خبره شوه. دویم نقصان یې دا دی چې د ایمان نه راوړي الله یې هلاک کوي، په یو ځل به هلاک کېږي. نو بیا د دویم نقصان شو. نو نبي علیه السلام د دعا په ځای باندې پرېښله او یې نه کړله. الله تعالی وایي الا ان یشاء الله، مگر هغه چې الله یې غواړي، ولکن اکثرهم یجهلون، لیکن اکثر د خلکو نه پوهېږي نه. جهالت دوه قسمه دی، یو جهالت حقیقي دی چې واقعي سره په خبره نه پوهېږي، یو جهالت عنادي دی چې په خبره باندې پوهېږي خو ځان یې قصد نه په بېوقوفانو کې اچولی، یو ځان یې شرمولی او خبرې ته تن نږدي.
نو د دوی دا یجهلون د دوانو جهالتونو د شامل دی چې واقعي نه پوهېږي یا د ضد د وجه نه ځان په ناپوهیو کې اچولی دی په حقه وینا باندې ځان لوند کړ کړی دی. وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا دې ځای کې تسلی ذکر کېږي نبی علیه السلام ته چې د دین په لاره کې او د اسلام د خدمت په لاره کې به دشمنان خامخا پیدا کېږي او دا دشمنان و پیریانو کې به هم انسانانو کې به هم او د انسانانو کې به هم شیطانان ته ویني او پیریانو کې به هم ویني. خو یې خبر کېږم او د اول ځل نه دی د مخکې چې څومره پیغمبران تېر شوي د ټولو دغه احوال تېر شوي دي چې کله هم دین دپاره یې اواز پورته کړی دی او حقه وینا یې شروع کړې ده نو په شیطانانو انسانانو کې د هغوی دشمنان ډېر زیات پیدا شوي دي نو نوي خبره نه شوه چې نوي نه شوه نو دا ستا غلطي ستا کمزوري نه ده بلکې دا ستا د حق پرستۍ علامه ده. نو دا مستقل تسلی شوه نبي علیه السلام ته چې د حق پرستو سره دشمني دا د مخکې یو معمول را روان دی. د علي رضی الله تعالی عنه وینا دا مشهور قول دی چې کوم سړی وایي چې زه عالم یم زه حقه وینا کوم او په معاشره کې زما یو دشمن هم نشته نو علي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دا د دې خبره باندې پوه شي دغه سړی غټ مداهن دی یعنی ډېر مسایل یې پټ کړي دي نه دي ویلي ځکه چې په رښتیا او لاس پورې کې دا کېدی نه چې دشمنان دي نه خامخا خبرې دشمنان پیدا کېږي ځکه چې کم سړی کم جرم کوي هغه جرم ته د ګوته ونیسي دا جرم دی ګناه ده هغه تا ته کلم دوست نه وي خامخا مخالف کېږي. کم پیشور مجرمان چې دي او پیشور ګناهګار خلک چې کم د هغې مستقله پیشه جوړه کړل کله چې د هغې ذکر کېږي خامخا ستا سره دښمني کوي او ستا سره دا خبره مني نه. نو نبي علیه السلام چې دومره مکمل دین دپاره تحریک چلاونه دشمنان به بېشکه وو دې کې شک نشته دی. نو الله تعالی وایي وکذلک جعلنا لکل نبي همدغه شان موږ ګرځولي د هر یو پیغمبر دپاره عدوا دشمنان شیاطین الانس شیطانان د انسانانو نه چې په انسانانو کې هم شیطانان دي پیریانو کې هر څوک مني خو د انسانانو کې بلا ډېر خلک په دې کې خبر نه چې په دې کې شیطانان شته په انسانانو کې همي والجن او پیریانو کې یعنی دغه شیطانانو پیریانو کې به انسانانو کې به د هر پیغمبر به دشمنانو. یوحي بعضهم الى بعض وسوسې اچي بعض ردوي بعض نور ته زخرف القول د په ښایسته ویناګانو سره غرورا دپاره د دوکه کولو. یوحي وحي القاء الخير في قلب المؤمن یا وحي چې کوم ده نو دا په ډېرو معنو سره راځي. یو هغه وحي دی چې د فرشتې په ذریعه باندې یو پیغمبر ته خبر پیغام راشي. وحي چې کوم ده په معنی د الهام سره هم راځي چې د یو مسلمان پړه کې الله تعالی د خیر خبره واچي. وحي په معنی د وسوسې سره هم راځي وحي په معنی د حکم سره هم راځي. زی په زمانه دې مضمونونه تیر شوي دي دلته کې وحي په معنا د وسوسې سره ده ځکه چې نسبت شیطانانو ته شوی دی او شیطانانو ته هغه شرعي وحي نه کېږي چې کومه کې فرشته راځي بلکې د دې معامله د وسوسو د دوکو ده. الله تعالی یوحي وسوسې اچوي بعضهم بعض د شیطانانو نه چې په انسانانو پیریانو کې دي الی بعض نور ته چې هغې هم انسانانو پیریانو کې دي یعنی انسانان د انسانانو سره ملاویږي پیریان د پیریانو سره همدغه پیریان د انسانانو سره هم ملاقات کوي او د دې په ذهنونو کې ښې ویناګانې اچي ډولې ډولې ویناګانې. زخرف چې کوم دی دا د دې خپله معنی دا ده چې اوسپنه راواخلي او هغې د سرو زر اوبه ورکړي نو خلک به دوکه شي چې نه سره زر دي او هغه سره زر نه وي نو دوکه شوله. دغه شان زخرف القول دې ته ویلی کېږي چې په ظاهر کې خوږه وینای ښایسته وینای خو باطني د کفر باطني د نجایز. لکه د دې مثال داسې وایي ډېر خلک د اسلامي نظام په مقابل کې د قوم نوم استعمالوي چې قومیت د پاره دلایل وي او دغه قومیت سره چې کوم ته اهلیت پرستی یا نیشنلیزم ویل کېږي او دغه د قومیت دغه دلایل راخلي په اسلام باندې بالادست کوي او اسلام هغه اصول او قواعد پرد کوي. ډېر خلک داسې دي چې اسلامي احکامو ته وړاندې کوي نو دا زموږ د قوم رواج نه دی روایت زموږ د قوم روایت وایي دا نه دي. دغه شان د کې ډېر خلک د اسلام په مقابل کې لګیا دي او هغې د ترقۍ نوم استعمالوي چې د انساني ترقي په دې کې ده چې دا احکام رد شي او د دې په ځای باندې پلانکې شی راوړاندې شي چې کوم د اسلام مخالف دي. ډېر خلک داسې د اسلام په مقابل کې لګیا دي د انساني حقونو په نوم باندې یا د انساني شخصي ازادۍ په نوم باندې داسې دنیا نومونه دي. حاصل دا ده چې څومره باطل خلک تاسې په دنیا باندې نه د دې غټې دعوې شته دی او د دې سره ښایسته ویناګانې شته چې ظاهر ته ګوري نو بیخي دوکه ده او سړی بې خطا کېږي چې کنې ښایسته وینا یې وکړه شاته به لوی کفر پټ شوی غټ کفر پسې پټ شوی
آپ سجات را رواني دا د کافرانو د اسلام دشمنه عناصر مستقل چال دی. نو دې ځکه کې الله تعالی د اسلام دشمنه خلکو هغه انداز تاسو ته بیانوي چې د دې طریقه دا ده چې یوحي بعضهم الى بعض زهرف القول، وسوسې چې بعض ردوینه بعض نور ته د خیسته ویناګانو چې موږ مخکې وویل زهرف هغه وینا ته ویل کېږي چې ظاهري ډولۍ، لکه انسان راشي او کس راشي د اسلام په مقابل کې تاسو ته وایي چې هلکه د انسانیت سره ښېګړه او همدردي خښې دی او د انسانیت سره تعاون خښې دی، مثال په طور باندې، او د دغه په مقابل کې تاسو داسې کار وکړئ چې منزله مه ځئ، ځکه چې په دې کې کېدای شي بلې لاره کې د مار وچیچي، کېدای شي که سپی دې وخړئ او دې کې خو بیا ډېر انسانانو ژوند به ضایع شي، خوږي به درته وایي. هغې مطلب دا نه چې ستا په سر باندې خفه کېږي، بلکې د هغې مطلب دا دی چې تاسو د لمونځ نه منې کړي نو وسوسه شوله. یا مثال په طور باندې په اسلام کې یو څیز دی اقتصادیاتو ته راشه، سود حرام دی، ناجایز دی، او سړی راشي چې نه د انساني ترقي او انساني ژوند اله برابرېدی شي چې کله ډېره پیسه وګټئ او پیسه ډېره اله ګټلی کېږي چې کله حرامو ته لاس واچي، سود ته لاس واچي او د انسانیت خدمت په دې باندې وکړي، خیر دی غریبانانو سره پکې تعاون وکړي، رنګونه وله ورکړي، خو بنیاد چې کوم دی هغه د اسلام مخالف دی. نو زخرف القول هغې ته ویل کېږي چې ظاهر څخه ته ښکاري خو باطن د اسلام دشمني، غرورا د پاره د دوکې کولو دی حاصل شو چې دغه ښایسته ویناګانې دې دپاره نه کوي چې په تاسو خفه کېږي، د ښایسته ویناګانې دې دپاره یي چې د تاسو له دوکه درکړي. نو مؤمن مسلمان چې کوم دی نبی علیہ السلام فرمایي چې لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، مسلمان علامه به دا وي چې دې څه به دوکې خلک کوي، داسې کارونه به کوي، خو دا مؤمن به د یوې ستړي نه دوه پیر نه چیچلی کېږي، انده به حساس هوښیار اوسېږي، ځان نه به یې مړی نه جوړ کړی چې خلک څه وایي دا ورسره سر خوځي چې ټیک ده. په دې وجه باندې نبي علیه السلام په زمانه کې یو شاعر و چې د نبي علیه السلام ډېره ګستاخي به یې کوله او په اشعارو کې د نبي علیه السلام سپکاوی به یې کوه. دغه شاعر به یو جنګ کې ونیولی شو چې صحابه کرام ونیو، نبي علیه السلام مخې ته حاضر کول، دا هغه سړی دی ستا په باره کې خوش ژبه استعمالوي. دی چې کله ګرفتار شو نبي علیه السلام دې ته وویل ته ولې زما خلاف داسې الفاظ استعمالوې او ته چې دا کوم څه وایې دا خبرې په ما کې شته؟ نو هغه شاعر ورته ویل نه په تا کې نشته، خو زما قوم ماله پیسې راکوي او ماله یو غټ نوم او اعزاز یې راکړی دی چې د زموږ قوم مشر یې ښایسته شعرونه وې، قدر او عزت مې کوي، نو زه ستا خلاف شعرونه به هم د هغې په عوض کې، اګر چې دا تهمتونه په تا کې نشته. نبي علیه السلام ورته وویل چې څه دلته وکړم، مړ لیکم که پرېږدم او چې دې پرېږدم نو څه اراده یې ده؟ نو ده ورته ویل بس زه خطا شوی یم، غلطي مې کړل، د خلکو دوکه کړی یم، دوباره به دا اشعار زه نه ویم او دې په لمې معاف. نبي علیه السلام معاف لاړو، چې لاړه هغه شعرونه بیا ویل، چې بیا یې ویل نبي علیه السلام ملګرو بیا ګرفتار کړو، بیا یې راوست، دوباره د بیا قسمونه خوړل چې زه خطا شوی یم، بیا به یې نه کوم داسې هغسې. نبي علیه السلام ورته وویل چې لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، مسلمان د یوې ستړي نه دوه پیر نه چیچلی کېږي، دوباره به دې خبرو باندې غولولی نه شي، معاف یې نه کړو. په هر حال باندې نو د مؤمن حاصل دا دی چې خلک به ورته داسې کوي یو پیر که دی خطا هم کړي خو دوباره به دا نه خطا کېږي، او چې دا بیا خطا کېږي ټول عمر له خطا کېږي، دا د مؤمن علامات نه دي، دا ځان له د منافقت علامات دي، دا د وهمي شکي خلکو صفتونه دي. ولو شاء ربک که خوښه شوي وی رب ستا، که اراده کړې وی رب ستا، ما فعلوه دوی به دا کار نه وی کړی، یعنی الله تعالی دوی له په ازل کې یو اختیار ورکړی دی چې که د اسلام دشمني کوئ، خلکو له دوکې ورکوئ، نه هم ورکولی شئ، او که دوکې نه ورکوئ دین دپاره کار کوئ هم تاسو سره اختیار دی. هر انسان سره د بد کار هم اختیار شته او د خیر د کار هم اختیار شته انسان سره. نو الله تعالی د دې خلکو نه اختیار اخیستی نه د اختیار ترې نه اخلي، دا په ازل کې د اختیار د انسان سره لیک دی. الله تعالی د هغې جملې ذکر کوي چې ولو شاء ربک ما فعلوه، که خوښه شوي وي د رب ستا، یعنی اراده کړې وي رب ستا، ما فعلوه دا کار به یې نه وی کړی. څه مطلب د دې کافرانو نه به د اختیار اخیستلی وي، د اسلام دشمنۍ د اختیار به یې اخیستلی وي، نو دوی به مجبوره شوي وي ایمان ته، نو بیا به ایمان نه وړی وي، کافران به نه وي. خو د مجبورۍ ایمان الله تعالی ته منظور نه دی، بلکې هغه ایمان الله ته منظور دی انسان سره پوره اختیار او بیا ایمان راوړي. دا ایمان دی چې په زور پې راوړی شي، جبري ایمان الله ته منظور نه دی. نو په دې وجه د کافرانو نه د کفر اختیار وانخیستی شو، د اختیار یې وانخیسته چې کفر له کار کوئ که اسلام نه کوئ، خپله مرضي شو، د اختیار کافرانو سره پاتې شو. الله تعالی وایي فذرهم نه پرېږده دوی، وما او هغه څه یفترون چې د دوی د ځان نه جوړوي، کم تهمتونه او الزامونه چې د ځان نه جوړوي، کومې دروغ خبرې جوړوي، نو دغه خلک او د دوی د دروغو خبرې په ځای پرېږده. ولتسقى الیه افئدة الذین لا یؤمنون بالآخرة،
دغه ښایسته ویناګانې دې دپاره کوي چې مایل شي دې ته افئدة الذین زړونه د هغه کسانو لا یؤمنون بالآخرة چې هغوی ایمان نه راوړي په آخرت باندې، یعنی په ښایسته ویناګانو به دوکهبازو ویناګانو باندې او د دنیا د محبت د خبرو باندې هغه خلک بروسه کوي، هغه خلک په دې باندې اعتماد کوي چې کوم د آخرت او د حساب کتاب سره بود قایل نه دي. اگر چې انکار دې نشي کولای مسلمانانو د یری د وجنه چې کافر براته څوک وایي، خو په عقیده کې په ایمان کې آخرت یره نشته دی، نو په دې وجه د کافرانو او د دوکهبازانو په خبرو باندې دی ورپسې شوي دي او هغې ته مایل دي. نو الله تعالی وایي دغه چلبازانو دوکهبازانو ته هغه خلک مایل کېږي، دغه خلکو زړونو ته مایل کېږي چې هغوی د الله تعالی باندې او په آخرت باندې په صحیح معنو کې ایمان لري نه. وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، دې دپاره چې راضي کې دوی لره په هغې باندې، او وليقترفوا دې دپاره چې د ځان نه جوړ کړي ما هغه څه هم مقترفون چې دوی د ځان نه جوړونکي دي.